تاسې کتلی سو چې دا نن چې کوم باران وسولی دا معمولي غوندې باران و او دا اوبه راغلې او دغه زموږ سو حکومت دومره بې حسي ده چې اوسه پورې زموږ چې کوم مطالبات وو نو په درنې شي یوه غټه مطالبه دا وه چې هغه زموږ دغه بازار دپاره تحفظ وسي او موږ ته بره ځای راکړي نو دا تاسې کتلی سو اوس په دا وخت چې دا باران شوی ده او دا سیلاب راغلی او دا د خلکو نقصانات په تاسې ګورو دا خو ډېر معمولي غوندې راغلی ده دا لرګي منډۍ چې د کومه ټمبر منډۍ ده دا تاسو کتلی سو چې دې په منځ کې اوبه بهیږي او دا لرګي د خلکو ولي او دا خلک تاسو کتلی سو کوم دکانداران راوتلي دي دا اوس دا وخت د موږ چې کوم بازار د انجمن تاجران صدر ده نعمت الله بیٹانی ولاړ ده او دا په دې منظر چې دی تاسو سره خبرې کوي جی نعمت الله بھائی ته په دې باره څه چی نو د حکومت ته خو دا مطالبات مخکې نه او تاسو وړاندې کړي وو جی دا مطالبې موږ ډي سي صاحب سره ریلیف منسټر او کرنیل سره کماډین سره ټول سره ډسکس کړي دي خو بهرحال په دې باندې څه غور ونه سولی اوس بیا هم موږ یو درنې په شکل شي په ډېر ښانه په جنډولو شی وکړله او دا مطالبه پرې شامله ده چې دا موجوده بازار چې کوم بله بازار بلډوز سولی دا متاثره سول دلته یې بازار آباد کړلی جوړ یې کړلی خو دا بازار ډېر زیات په خطرې شي ده لکه څرنګه یې باران ورېږي نیز راغلی ده که لږ دا اوبه نورې ډېرې سوي نو دا دوکانو بې انتها خطره ده او د دې دوکانونو د وړلو خطره ده موږ حکومت ته وزیر اعلی KPK ته اپیل کوو چې د موږ په دې حال د رحم وکړي او موږ ته د په نوي بازار شي بندوبست وکړلی شي چې د موږ دا فریاد د بلا او قام پرې ورسېږي دا وینې ګورې چې باران اوس هم شوري ده نو دا اوبو شدت نور هم راتلی شي که تاسو کتلی شو دا وخت د باران ګورې چې باران شوري ده او تیز باران روان ده دا خو ډېر کم غوندې سیلاب راغلی ده او دلته کیدی شي چې نور هم تیز شي ځکه چې باران تاسو کتلی شو چې باران روان ده او که دې شي شدت راغلی نو دا لرګو منډۍ تاسو وینو چې دا لرګو منډۍ باندې اوبه روانې دي او دا د کاروباریانو ډېر غټ نقصان ده او دا د انجمن تاجران صدر چې کوم نعمت الله بیٹانی چې تاسو ته خپل یو بل دکاندار ده چې هغه کایزار نامه ده او د آټو سپیر پارټس ډیلر ده نو دغه څه تحفظات دي نو جی کایزار صاحب زه د بازار نایب صدر موږ لاړو ډېرې خوارۍ مو وکړې محنتونه مو وکړه خلکو ته مو ویناګانې وکړې چې موږ باندې سیلابونه راخیږي د دې موږ سره مرسته وکړو حکومت پاکستان وکړه سره نه وزیر اعلی صاحب وکړه سره چې ما خپل دلته وریا چلو 5 دوکانونه دي تقریبا 1 کروڑ نه پاس همدانې ماپ چې پروت ده اوس زه پریشان یم که اوبه معاملې کې در دبره کول ده وړوکی غوندې کول ده دوی یینې په ویډیو چې دا لیده هسي په شرادرومي چادران راوتلي دي که اوبه پرې رادارې شوي دا ما غونډ مال درومي نو اخر به زه څه کوم د قوم د هغې لپاره موږ د سوال د دوته وزیر اعلی ته اپیل کوو وزیر اعظم صاحب ته اپیل کوو چې موږ که دوست موږ ته بار بار یایي چې موږ سره پیسې نشته موږ ته جای خو شته ورسره دغه موږ وطنان یو موږ د غیر حیثیت بچیان یو جای خو دې راکړي په کمانډینټ صاحب ته مو 10 وارې ورلو چې کمانډینټ صاحب په نور کارخانه څه کولی موږ سره دا جای موږ ته راکړه نو موږ ته جای هم راکولو ته دونه دي تیار موږ موږ خو غیر ملکي نه دغه پاکستان ریاست بچیان یو شکر الحمدلله انشاءالله موږ ورته تیار وو قوم لپاره ملک لپاره موږ ته د قرباني وکړي موږ ته د جای راکړي دا موږ راکړي